علامه سید علی اکبر کوثری بزرګور سره ډیر عظیم فیلسوف او عارف او خطیب پاتې شوی دی. ډېر ښکلی او خطیب او ډېر عظیم شخصیت و. علامه کوثري بزرګور محرم شپې ورځې چې کله راغللې نو مختلفو ځایو کې به یې متمونه کول. هر ځای ته به متام ته تللو، ډېر متمونه به یې کول. ورځې کې به یې درې څلور ځایو متمونه کول. ډېرو خلکو به متام ته بتلو. یوه ورځې باندې علامه کوثري بزرګور یې څه نم ورځه زه مجتهد خونې کې مو متام کولو. چې کله بهر راووتلم څه واړه واړه بچي راته ولاړ وو. ښه مینې مینې سره دا معدات غوږو سره یې واورئ. څه واړه بچي راته ولاړ وو. ما ته رامخکې شول او ورته وکړه علامه کوثري ته د حسین ښکلی روغ متام کوي، موږ هم د حسین متام بندوبست کړی دی. موږ غواړو چې موږ متام ته وکړي، ته خطیب خطابات ته راشه. علامه کوثري ورته ویل موږ خو ډېرو ځایو کې متمونه وي، زه نه رسېږم. دغه ټایم کې یو وړوکی بچی رامخکې شو، واړه لاسونه یې علامه کوثري خپونه تاو کړل. واړه واړه لاسونه یې علامه کوثري بزرګور خپونه تاو کړه، ورته په ژړا شولو. ته ته قسم د حسین وي، موږ ډېر مینې سره د حسین متام بندوبست کړی دی، موږ ته انکار مه کوه. علامه کوثري بزرګور یې چې کله دغه معصومانه انداز مې ولیدلو وشوه، ما انکار نه وکړلو. ته ومې ویل څه زه به تاسو متام وکړم، تاسو متام دی کله؟ ورته یې د زموږ متام سبا 10 ورځې باندې دی. موږ ته 10 ورځې ښې ما ډېر متمونه دي. ورته وکړه نه موږ ته به انکار نه کوي. علامه کوثري بزرګور ته یې څه خو زه به چونکې 10 ورځې ما مجالس ډېر دي، زه به صرف 5 منټو ته ډېر څوم چې تاسو شوق به راشي، 5 منټو کې متام کوم بیا به څوم. او واړه واړه بچي ډېر خوشحال شوه چې صرف 5 منټو ته مو ته راشه. عزادارو چې کله په سبیل 10 ورځه وه کوم ځای واده کړی و، هغه ځای ته علامه کوثري بزرګور راغللو. سترګې د غړوي چې وړوکې چادر یې غوړولی دی او واړه چادر باندې واړه واړه بچي ناست دي، یوه کرسۍ ایښې دی. علامه کوثري بزرګور په کرسۍ باندې کېناستلو، ډېر په بیړي بیړي مولا سید شهدا ته یو سلام وکړلو، 2 ټکي مصایب وکړل، هغه نه بعد دعا یې وکړله او شوه روان شولو. چې کله روان شو بیا مجمع نه یو وړوکی بچی پاڅېدلو، واړه لاسونه یې علامه کوثري خپونه تاو کړل. ورته وکړه ته د قسم د حسین وي وره مات سه. ورته وکړه وشوه متام خو وشو، اوس مو پرېږده. ورته څه وکړه نه موږ د حسین ناظر بندوبست هم کړی دی، لږ مو سره نیاز هم وخوره. علامه کوثري بزرګور یې څه زه کېناستلو، ناظر کې ما ته چای راوړلې. چې کله چای نه مې یو غړپ وکړو، ډېرې سړې وې، ډېرې یخ وې. وشو سیر ته مو کېښللې څه خفه نه شي. زه روان شولم لاړلو. وشوه د څو ټکي لږ موادات غېږو څه واړو. زه شام غریبانو ډېر ځای کې د حسین متمونه کړي وو، ډېر ستړی ستمان شوی وم. لږه غوندې کې مې سترګه ولګېدله، لږ غوندې خوبیولی شولو. زه کله خوبیولی شولم، خوب کې م د کایناتو عظیمه ورمنه حسنینو مور ولیدله. ورمنه بیبي رامخکې شوه، ما ته د علامه کوثري د مازوي حسین متمونه د ډېر وکړل. ورمنې د تاسو دار خادم یم، د تاسو دار نوکر یم، دا د ما نوکري دی. د حسین متمونه دا د ما تاسو دار نوکري دی، زه به خامخا کوم. چې ما ته د علامه کوثري خبرې د دومره ډېر متمونه د 2 کاندي کې کوم یو متام دی قبول شوی دی. څه مه ویله کېدای شي هغه متام نه به بیبي یی څه پلانکي مجتهد خونې کې مو وکړو، کېدای شي پلانکۍ مجمع کې ښکلې روغه تزیه وخته هغه نه به بیبي وی. چې یو متام ذهن کې راتللو، اما ورمل د رتې علامه کوثري او واړو بچیو ته د کوم متام وکړلو. هغه خلوص نه ډاک د حسین مجلس څه واړه بچي ته ناست وو. چې دغه کوم متام د وکړو دا مو سره په ډېرې قبول دی، دا د ډېرې غټې درجې سره قبول دی. خو علامه کوثري یوه ګیله مه دی درنه. چې کله دا خبره وکړله، علامه کوثري بزرګور یې ستا ټوله بدن مو علامې خوب کې ولړزېدلو، ټوله بدن مو په لړزا شولو. خدایه ما نه ورمنه ګیله منه دی، که
کائنات و عظیم آرمان بیبی ما را گیله منه ده خدای ما تا دست وقت که زندگی ما را که سمانا دست کار سرزد شی سغواج نورمانه ما را گیله منه شی ورمانی هیچ سواجه ده چه سبب ده شو بده لگه معدد غیگو سوارو و تکا علامه کوثری سگنه متان دو کو ورسته ده نازر نو خړلو هغه نیاز د نو خړلو علامه کوثری ته سو کائنات ورمنی بیبي هغه چای ډیری سړی وی ډیری یخ وی ځکه منو چې کلی و تکو خبري علامه کوثری شو مين سره جمله ورسه ځای نشي ته تک صاحب د حسین و ته یې علامه کوثری خبري هغه چای ما په خپل لاس سره پخري عزادارو د حسین مجلس و خدمت تا ورمنه کائنات عظیمه بیبی په خپل راځي څومره عظیمه درجه ده چې خدمت د په ورمنه په خپل راغلی و